अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। गरीब आदमी के रोजगार का ज़रिया खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन ये हथेलियाँ किस तरह तैयार होती हैं और इनके बनाने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए जानते हैं। زمانم کیسر دی زه الان کې خپل ځاني دلته کې مزدوري ما مونږ ته خو خپل روزګار دی مونږ ته پته لګي که نه. اول خو به ګاډي زمونږ د ګاډو کار ډېر ښایسته مزدوري وه، ډېر ښایسته لین دین روان و، لکه هر سړي به د وسه کېده ګاډی به یې اخیستو. اوس داسې حساب دی چې اوس د خلکو دومره وس نه برابرېږي چې ګاډی یې والي. اول به مونږ په 6,000 په 7,000 ښه ښایسته ګاډی به جوړېدو، خلکو به ورته وس برابرېدو، ولې هغه ټایم مزدوریانې وې. اوس د خلکو مزدوریانې نشته. اوس چې چاته مثال خبره 15,000 ووایو نو ګاګ پې وس نه برابرېږي چې زه دا ګاډی څنګه والم. هغه هم په هغې کې سوچ کې چې غریب سړی خو په دې مارکېټ کې ګرځي راګرځي، ځي او راځي ځي او راځي. الان کې مونږ هم ښه وینو ګورو، لکه زمونږ هم د وسه نه کېږي چې یاره مونږ ته لږ مثال خبره ګاډی ارزان میلاوېدی نو مونږ به ولې ارزان ورکولی. لکه که رښتیا خبرې ګراني ډېره ده، اوسپنه ګرانه ده، لرګی ګران دی. نن نه کم سے کم 10-15 سال مخکې تقریبا په 7,000 کې ګاډی چلېدو، غالبا چې له دې نه مو مخکته و، ارزان به و، دا نه چې ګران به و. دا زمونږ دا روزګار داسې دی، دا د غریبانانو خلکو دی، د مالداره خلکو نه دی. مونږ لکه هر رنګه خلک راځي مونږ له هلته کې مونږ ته مټریل ګران میلاویږي، اوسپنه راته الریډي ګرانه ده، بجلي رامانې ګرانه ده، مثال خبره لرګی رامانې ګران دی، میخ رامانې ګران دی. بس دغه خبرې اترې دي، نو بس په دې وجه زموږ روزګار سر نه نیسي. یاره جي که رښتیا خبرې اول خو به لا بیا هم ګاډي خرڅېده، ګاډي به خرڅېده. اوس خو ډېر په مشکله بس په قسمت باندې بس روزګار کېږي، الله یې ساتي که نه د انسان په وس شي که نه کېږي، هېڅ هم نه کېږي. دا رزق الله ورکوي. زما نوم امام ګل دی. پهله جي په دې مارکېټ کې تقریبا 15-16 دکانونه خو کارونه ډېر زیات وو، برابر دکانونه و که نه، کار هم برابر، هر څه یعنې دغه ارزان و. کم ربړ چې به مونږ دې پایو کې لګولو 15 روپۍ 6 روپۍ فوټ و، اوس هغه په 100 روپۍ 120 روپۍ فوټ دی. نو په دې باندې ګاډو باندې خرچه ښه زیاته، د ګاډي قیمتونه زیات شو. په دې وجه باندې دې کې داسې وخت هم راغلی چې 3 میاشتې دکانونو کې مال پروت وي او څوک یې نه اخلي، په وجه د دې چې دا د غریبو خلکو روزګار دی. مثال خبره سړي به 2 کریټه ټماټر وړو، نن مې پې بېګا له 600 کولې. نن سبا چې ګاډی تقریبا ډېر کمزوری ګاډی مې نو دا 15,000 باندې کېږي، نو هغه تقریبا 6 میاشتې 1 میاشتې کار کوي. دا د غریب سړي د لاسه دا روزګار هم ووتو. ولې په دې ملک کې زمونږ سیاسي حالات صحیح نه دي. هر سړی خپل زور کوي که نه، چې یو وي زه زورور یم، بل وي زه زورور یم، زور عوام له ورځي. او پاتې شو بجلي، مثال خبره مخکې چې بجلي وه 20 روپۍ یونټ وه، اوس 40-50 روپۍ یونټ دی. نو دا زور مزدور ته له ورځي، مالدار سړي له د دې هېڅ قسم تکلیف نه وررسي. که څه تکلیف دی نو زمونږ په خلکو دی. اوس مونږ مثال خبرو دې ځای کې د دکان مالک مثال خبره بل څوک دی، مونږ په نوکران یو، مونږ باندې 2 ورځې کار وکړي 3 ورځې کار وکړي، مال جمع شي، یاره بیا وایي یاره 6 ورځې پس راشي. مثال خبره د 6 ورځې او مونږ څه کوو؟ د دې نه حکومت سره غم شته نه د دکان مالکانو سره، ولیکن د دکان مالکان هم په دې باندې مجبور دي. څه وکړي هغوی؟ دا د 2 مزدورانو کار دی. یو مزدور پایې جوړوي، بل مزدور دا پیټۍ جوړوي. زمونږ جي 700-800 روپۍ ورځ دیاړي ده. د دې چې د میاشتې حساب وکړي تقریبا 19,000 روپۍ راځي. په هغه 19,000 روپو کې 5-5,500 روپۍ مونږ د ګیس بل داخل کړو، داسې 5-4,000 د بجلۍ بل داخل کړو. نو آیا دې نه دا وباسه تقریبا د 6,000 روپۍ پاتې کېږي. په دې 6,000 روپۍ باندې مونږ د کور خرچه څنګه وکړو؟ لازمي کله نیک ته وایو پیسې راکړه 2,000 3,000 بل نه راوالو، نو هغه د کور لینډ پرې روان وي. نو اخر دا غریب سړی به کوي څه؟ چې حکومت یې غم نه کوي نو د دې غم به څوک کوي؟